څنګه چې تاسو ته پته ده چې په بونیر کې په سوات کې په باجوړ کې سیلاب راغلی دی او فصلونه کورونه په هغې کې وران شوي دي په هغې کې فصلونو په درګاو خلبې پوره شوي دي د هغې دپاره د الخدمت فاونډیشن چې بالکل ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده ستاسو په علم کې ده د څو ورځې مخکې په مختلف ضلعو کې سیلاب راغلی او د هغې څخه ډېر خلک متاثره شوي دي هلته کې الخدمت فاونډیشن لګیا دی خپل خدمات پیش کوي د میډیکل په شکل کې د کورونو جوړولو په شکل کې د خوراکو په شکل کې خو د هغې یو ټیم دلته لګیا دی په خیبر بازار پېښور کې چې همدم کوي داسې دا ټیم موږ سره د یو علاقې چیرمن او د الخدمت فاونډیشن مشر او د جماعت اسلامي امیر د پی کې دریس دي نور غلام صاحب موجود دي سره خبرې کوو څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ولیدل چې په بونیر باندې یو قیمت د بونیر په خلکو تیر شو او تاسو وګورئ چې د 500 نه زیات خلک په بونیر کې د 500 نه زیات خلک شهیدان شو په هغې کې واړه د سکول ماشومان او غرنګي او په سلونو کورونه ډیمیج دي اوس هم د ملبۍ تلې ځوانان ماشومان او زموږ خویندې پرتې دي او د هغې دپاره ریسکیو کا د الخدمت فاونډیشن 1100 ولنټیر هلته کار کوي او مشینری هیوی مشینری کومه د الخدمت فاونډیشن زموږ مرکزی صدر زموږ مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن سے په قیادت کې هغه یو ورځ ته مکمل تیر کا زموږ مرکزی صدر د الخدمت فاونډیشن ډاکټر رفیع صاحب هغه ته موجود دی زموږ صوبایي صدر خالد وقاص صاحب فضل محمود صاحب عنایت الله عبدالواسع بھائی ټول د جماعت اسلامي خیبر پختونخوا چې کوم لیډرشپ دی هغه نن سبا د بارانونو نه او د سیلاب نه چې کوم خلک ډیمیج شوي دي متاثره خلک د هغې سره دي الحمدلله تاسو وګوره په زرګاو ټرکونه د الخدمت فاونډیشن طرف را روان دي د شمالي پنجاب نه د جنوبي پنجاب نه سینټر پنجاب نه د سیند نه د کراچۍ نه او ان شاء الله تعالی الخدمت فاونډیشن هر ورکر دا وایي چې هغه پورې به موږ نه کینو چې څو پورې اخري کوره پورې دا خلک خپل کور ته رسولي نه د دې کورونه مباد کړي نه او د دې د سکولونو او د هر سم جوړ کړي نه نور غلام صاحب دا راته وایي چې موږ اورېدلي دي چې هلته د الخدمت فاونډیشن څه کارکنان شهیدان شوي هم دي زمونږه ظهور به چې زمونږه کم د شباب ملي د پیر بابا صدر مو هغه زمونږه یو بهترین ولنټیر په صفحه اول کردار بیا دا کوه هغه په دې کې شهید شوی دی په دې کې او موږ حکومت ته وایو چې تاسو د خلکو پروموټ کې تمغه امتیاز او صدارتي تمغه چې ورکوي الخدمت فاونډیشن غو ادارو له ورکوي او د دې کارکونانو له ورکوي جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو اورېدل چې مختلف مدني کې کار شروع دی خو زه هم یو ځل بیا همدردانه اپیل کوم چې چا څومره وسوم کېږي که موږ تللی نه شو بذات خود هلته څه کار کولی نه شو نو زموږ یو روپۍ چې ده دا د هغې لپاره لکو روپۍ ده که چا یو روپۍ وس کېږي په لږ روپۍ وس کېږي د الخدمت فاونډیشن واحد یو داسې اداره ده با اعتماده اداره ده هغه بېله خبره ده چې کله د ووټ ټایم راشي د جماعت اسلامي کارکنان چې ودرېږي نو هغه خلک وله ووټ نه ورکوي خو بل درته که موږ وګورو نو که هر ټایم راغلی د الخدمت فاونډیشن بالکل وسره داسې ولاړ دی لکه سړی چې د خپل ورور سره ودرېږي یو ځل بیا هم د الخدمت فاونډیشن ولاړ دی او د ډېرو خلکو ما داسې خلک کتلي دي چې هغې تعلق د پیپل نیشنل مسلم لیگ د مختلف پارټو سره لري خو چې کله د امداد خبره راشي یا چا سره تعاون کول غواړي نو هغې واحد د اعتماد اداره الخدمت فاونډیشن ګڼي نو دغه شان تاسو هم په الخدمت فاونډیشن باندې یو ځل بیا د اعتماد اظهار وکړئ د دې سره تعاون وکړئ چې هغه سیلاب متاثرین ته ستاسو د حق ور ورسوي